بزرگان محترم پمنگ او تاسو باندې الله جل جلاله رمضان المبارک الحمدلله په خیر او په عافیت سره تیر کو. رمضان المبارک پسې په اسلامی میاشتو کې شوال المکرم دی. د شوال ته قربان شم د سو وجنا فضیلت حاصل دی، لکه چې څنګه شعبان ته فضیلت حاصل دی ولی ورپسې رمضان المبارک دی. رمضان المبارک گاونډی ده، نو همدا قرنګي شوال ته هم فضیلت حاصل دی ځکه چې دا د رمضان المبارک گاونډی میاشت ده. رمضان ورپسې شوال. او بل فضیلت د شوال المکرم دام دی چې په بعضې روایاتو کې اگر چې روایات ضعیف دي، په دې روایاتو کې راغلي چې رمضان المبارک کې د شپږ روژې نیول دا لوی فضیلت لري. دا بل فضیلت دی. او دریم فضیلت دا چې دا شوال المکرم دا د حج په میاشتو کې یوه میاشت ده. د حج دپاره دا درې میاشتې دي، یو شوال دی، بیا ورپسې ذوالقعده ده، او لس ورځې د ذوالحجې دي. دا د حج دپاره ورځې دي. څه معنا چې دا د حج دپاره ورځې دي؟ یعنی مطلب دا کو په دې میاشتو کې چا احرام وتړه د حج صحیح کېږي، او کو د دې میاشتو نه مخکې چا احرام وتړه نو هغه احرام نه دی صحیح. نو په دقې بنیاد باندې قربان شومه دا د حج دپاره میاشتې دي چې دا د احرام میاشتې دي. په دې کې خلک احرام تړي، احرام نیت د حج ته ویل کېږي. نو قربان شم په دې میاشتو کې د حج هغه نیت دا صحیح دی. نو په دقې بنیاد باندې چې دا د حج لومبنۍ میاشت ده، نو زما دا زړه چې زه به تاسو ته په دې باندې په دې جمعو کې قربان شم د حج په باره کې څه خبرې اترې او څه مسایل او د حج څه فضیلت قربان شم تاسو په وړاندې زه بیان کړم، او د حج کوونکو دپاره فضیلتونه او د نه کوونکو دپاره وبال هغه زه ستاسو په وړاندې بیان کړم، ځکه چې نن سبا دا حج زمونږ او د ستاسو د معاشرې نه پورته شو. زمونږ د یادو خلکو هلکه پلانکي ځای کې حاجي راغلی دی، پلانکي ځای کې حاجي راغلی دی، پلانکي ځای کې حاجي راغلی دی. اوس به ورباندې فرض به ورباندې حج او دی به ځي عمرو له. عمره خو یو سنت ده، قربان شم چې په چا باندې حج فرض دی او دی اتیا عمرې مو کي، نو د ده هغه د حج چې کومه فریضه وه هغه ورنه ساقطېږي نه. لکه یو سړي باندې فرض مونځ راغلی دی، دی وایي دا فرض دا 2 رکعاته یا 3 رکعاته دا 4 رکعاته نه کوم، راشي یو 100 رکعاته نفل به ورته وکړم، لږ ډېر به شي، نو قربان شم نوافلو ثواب ورته میلاویږي. خو چې فرض یې کم قضا کړل د هغې هغه وبال او د هغې هغه نقصان او د هغې هغه خالي والی چې کم دی هغه قربان شم ادا ډکوي دا نه. حج اسلام په بنیادی ارکانو کې یو رکن دی. رسول الله مبارک بیان فرمایي بنی الاسلام علی 5، د اسلام خیمه دا په 5 ارکانو باندې دا ولاړه ده. ټولنا اول شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. ټولنا اول او منځنۍ د خیمه څلور ګوټو طرف ته ولاړي، یو ګوټ باندې په بله ګوټ باندې په بل ګوټ باندې په بل ګوټ باندې منځنۍ چې کوم استري هغه خیمه ور باندې اوچته کړي، سر باندې ټیټه لکه ما باندې سړو بیا راولي اوچت کسر قربان شمه چې کومه ده. نو دا 5 خیمو دا 5 ډانګونو باندې د اسلام دا خیمه دا ولاړه ده. نو چې 5 باندې ولاړه ټوله منځنۍ ډکې دا قربان شم شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله دا منځنۍ ده. و اقام الصلاه منځ قایمول دا دویمه ستن ده. و ایتاء الزکات زکات ورکول دا دریمه ستن ده. او همدا قرنګي والحج دا د بخاری شریف روایت دی، والحج حج او صوم رمضان او رمضان المبارک دا روزه. نو قربان شم په دې 5 شیانو باندې د اسلام هغه خیمه ولاړه ده. نو د حج هغه فضایلو دپاره دام کافي ده چې په 5 ارکانو کې یو رکن قربان شم دا حج دی، دا د دې دپاره ډېر لوی فضیلت دی.